عزیزانو افسوس دا دے چې ما زړه کې ډېر څه وي خو د طبیعت د خرابېدو په وجه باندې هغه پورا ونه ویلی شم. دویمه خبره دا ده چې 40 کاله وشو دا لک په غور دا ینګ طبقه واورئ دا نوجوان طبقه سلویخ کاله وشو چې د انجمن تبلیغ قرآن او سنت بنیاد ایښوی شوی سلویخ کاله وشو او دا بنیاد مونږ په سمیت ایښی دا بنیاد د مفتی عبدالقیوم زیر سرپرستی ایښوی شوی اول خو اهل پېښور د مفتی عبدالرحیم په پلزۍ غوندې نر ملا پیدا کړي او د مفتی عبدالقیوم په پلزۍ غوندې نر ملا پیدا کړي او بیا د قاسم علی خان د جماعت غوندې نرې فیصلې پیدا کړي شته چرته مونږ به ناستو د حکومت سړی به راغی چې حکومت نے تو فیصلہ کر چھوڑے کہ کل عید نہیں تو ذرا ٹھہر جا مال ٹھہر جا مونږ به چې ګوان را برابر شو په ورډز بم وال پېښور حکومت به وی دا تاسو څه وکړه مال دغه موکړه چې دا څه موکړه کنه هر کال ور سره داسې کوو که نه کوو چې دی یو څه کوي مونږ بل څه کوو تاسو بیا څه کوئ د ښار خلک د خدای بندگان د خدای بندگان مشور کوي که نه یار خدای ته وګورئ لار مار نشته لار نشته چې څوک دې د مرۍ نیسي نن بالکل اعلان جنگ دی قد چاو کو د مرۍ نیسي او د دې ځمکې ولئ چې کلمې پکې وشي لارې مارې نشته ما ته وګوره عزیزانو عرض داو چې تاسو بیا څه کوئ چې د غازی جماعت نه اعلان وشي نو تاسو بیا هغه وخت کې د تره زامن رویت هلال کمیټي شي کیوں بھائی 3.5 روزہ کیوں روزے رویت ہلال نے اعلان نہیں کیا یا وہی حکومت نے اعلان نہیں کیا بس وہی کہ نہ بھائی د دنیا اختر یو ستاسو روجی ټول کال حکومت ستاسو دشمنی او د اختر په ورځ باندې ستاسو نیکشي اوس بدبخت قومت سو چکا ہے بیگا میں چې کوم آیات درته ویلې دی او بدبخت قومت دا چا علماو نه تپوس وکړي چې د تیر شوو خلقو
د اعمالو تپوس به مونږ نه کیږي، مونږ نه به زمونږ د عمل تپوس کیږي. زه وایم چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا پیغمبر خود څه کوي چې د خدای هم منظور نظر و. که د خدای منظور نظر نه وي نو پیغمبر ته به حکم نه کولی چې د قرآن کتابت په ده وکړه. تاسو خیال راغی؟ امیر معاویه کاتب الوحی ته به په کتبه لیکي، زه په زرګونو خلکو کې ویم. زه چا نه یېرېږم، شرمېږم نه. ستاسو دوا پکار ده، تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ، او زه چې جیل ته تلم شپږ ځله حکومت به ویل راوځه، ما به ویل والله کې دروځم. دا ډاکټر فدا حسین گواه دی. اریپور جیل ته راپسې راغی، دا د مخامخ دی، درو خلک په مړو وي. دا راغی چې یاره دا پیرول دی دغه د پلانې، ما والله کې وځي. نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي وما. نیومه یې ولې الا به وځم چې دا 400 را سره ټول پرېږدي. ایمان دې ته وایي ویزیګر ولاج روزي په زمانه دا نور د مور بچی نه دي. ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی، سم شو. ما سره محافظخانه ده، ریکارډ پروت، سم شو. زه په عائلي قوانینو صدر ایوب سره نښتي، جیل ته واستولم، والله ته دروزم. عائلي قوانین کې څه چې ښځې ته به اجازت دي چې میړه ته ووایي چې یو دوه درې طلاق مې کړې. خوند به لا دا دی چې اوس ښځو دله طلاقونه هم درکولی. یحیی خان سره ونښتو په مارشالله باندې، د کوواټ جیل ته بوتلم، په جیل کې پروتم. ویل ته ولیکه چې ما دا لفظ نه دی ویلی، ما دا ویلیو چې د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې پاگل ډانس کیږي، هغه پاگل ډانس کې د ښځو پرتوګونه بدل شي. نه کیږي؟ پرتوګونه بدل شي. صدر کلب نه سی آئی ڈی والاو صدر ہاؤس جوڑ کو، نو توہین صدر سلطان. نو 16 مارشالله کې زه وارنډ کړم او کوواټ جیل ته بوتلم چې مارشالله عدالت کې پیش کړم. زما د دواړو لاسونو کې کړای وي. مال نشانی بن پلال سو بن پابند زولنوی، نشانی بن پلال سو بن پابند زولنوی، د خانتا جامی بسری ملا خړلې ببیړوی، جنازه بمې ولاړه ستارات لو به انتظار وي. دا د نیشنل والا و اشعار دي. د خدای خدمتګارو خاک ډېر قربان شم چې ډېر ښه خلک قربان شم، ما ته خدای قربان کا. نشانے بم پلاسو بن پبند زولنوی، د خانتا جامی بسری ملا خړلې ببیړوی، جنازه بم ولاړه ستاراتلو به انتظار وی، مخ میں مګوره کفن کې لپټه چې د سره نوي. اوس ما پکې یو ترمیم وکړو چې جنازه به مې ولاړه
ستارات لو به انتظار وی مخ میں مگورا کفن کے لپٹا چی دشنا نوی اسنے سر زمون جوڑا اسوا قائد اعظم سر مون جوڑا اسوا وینے دی تشوی عزیزان لو بھی در کی گی لگیا تو خلافت صدیق اور تو پاکستان کی داغی یادول چرتا وهم و گمانم کی دیشی اغا صدیق چه سحر تے بیعتو شو او مازیگر سادری پوگوا چولی دی اور بازار کا خرسولو تروان حضرت عمر پا مخورا گئے صاحب چرتا وے دا سادر خرسو ما چه بال بچ لگوڑا روڑا منو بیا با خدمت شروع کو دا سادر خرسو حضرت عمر ورتا ہوئی چه تخذ قوم امیر شوید اس کو بدا وقت خدمت لور کا وہ دبال بچ اڑبو سے چل کوم نورائے وسط ابو عبیدہ تا او دا ابو بکر دا کور والاو دا سڑی پا سر پاو اوڑ منظور شو چه دا بنی آدم پا سر با پاو اوڑ دا امیر المومنین کورتا دی نواز شریف چه وزیر اعظم شو ون ڈیش ویلو کنا چه پروتیانو کی بچئی ون ڈیش تاسو قرآن ورته په سر کېږي په دا خرایلی مخ باندې چې ون ډیش ته خوري ته ون ډیش خوري دیکھو وګوره ون ډیش والا ابوبکرو د سړی په سر پاوړ بیبي ورته یو ورځ وی چې انار ته میړه کی انار ویل بیبی ما سره پیسې نشته فالتو چې زه تعالی انار راو ته دا تعالی چې پاوډر راځي دې کې لږ لږ کماوه یو سیر جمع کا به خرڅ کوم تعالی به انار راو بیبی یو هفته په نیمه خېټه روټۍ وخوړه سیر وړی جمع کوری که چې دا خرڅ کوم ماړه انار راوړه اوړه ابوبکر صدیق یوړه واپس بیت المال کې داخل چې بیت المال کې داخل کړنو ما خام چراغ و انار جرانه وړو وینا ویول ویوړم بیت المال کې داخل کړل د چابل غریب به کار وشي او ما ابو عبیدہ ته آرډر وکړو چې نن نه بعد به زما د کور والاو په نوم نیم پاوډر علیږي زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولی شي تو دا ابو بکر نوم پا دی زمانہ کیا ہے بیا دا عمر نوم پا دی زمانہ او رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں رپٹ کے لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں دے زمانے تو خود دیوال گندا پاکی دیکھو گور یو سړی ته چاوي چې یاره دا جماعت اسلامی والا چې دي رم یې ورپسې بد ویل غواړي خدا د اسلامي نوم دی پې نو ورته بد نشم ویلی هغه وی چې کله د بد ویل ورته غواړي دیوال ګنده پارټي یادوه چرته دیوالونه ګورې دی به لړدي چرته دیوالونه ګورې دی به لړدي او دیوال ګنده یې نن ابوبکر دیوال ته پاتې شو بینرو ته پاتې شو عمر دیوال او بینرو ته پاتې شو عثمان دیوال او بینرو ته پاتې شو علی دیوال او بینرو ته پاتې شو نن
شیعو ته زه دا وایم چې ته چې د فقه جعفریه چغې وایې ته امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه هم استازو په دې خبرو پوهېږئ لمنې وهئ لکه قیامت ته ما ته پته ده نه پوهېږم الله دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصوي تاسو به د خپلې منډې وګورئ داسې چلو په لکی مروت کې مې جلسه کوله لویه دنیا ناسته ده یوه بجه ده د شپې چې ان د جلسې په دې منځ کې سپی راوغورځېدو چې سپی راوغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو ځکه چې خلکو کې ګیر شو ته په ما راځه او زه په تا راځه چا پکې आवाज وکړو چې دا سپی لیونی ده مروتی جبه کې وویل دا مروتی دی دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده ته په ما راځه او زه په تا سکرټري ته مې ویل زما خیال کوه بیړه بې غرقه چې دا سپی لیونی خدای دې داسې نه کوي زه تاسو پېژنم زما په سنټنس کې پیژندلي وي چې یو بم په لنډۍ را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي څوک لوړ دي تا څوک ہزارے تا څوک افټاباد تا یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے نہ ڈاکٹر صاحب نہ معافی ہوا کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے لنڈی تے بم نہیں ڈکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وستیاں تاسو پیژنئ قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو سرونو نه نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکړو روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خورئ امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګو تلو جوګت ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نم تپوس کړی دی وی چې نه ما چې صدر بوش نه ویلي ته په پاکستان کې شریعت راوستی چې شریعت خو نواز شریف راوسته په اسمبلی کې اعلان وکړو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سهار له یو خط ته ایڈوایزر واغسته څوک وا سیدہ ازمون سردار ده ازمون باران کینی باران کینی زه پوهیږم نن پاکستان کی یو عظیم سازش شروع دی دا انگریز یو پالیسی وا چې قوم کو لڑاؤ اور حکومت کرو سوائے ٹول قوم کو لڑاؤ اور حکومت کرو انگریز دیوبندی بریلی سوال پیدا کرے مرزا غلام احمد قادیانی دا انگریز پیدا کردہ پیغمبرو ٹھیک شو دا ټول فتنے پتا کہ انگریز پیدا کرے ہوئے قوم بے جنگولو او حکومت بے کولو دیکھو گو رہا ہے خدا گو رہی مڑا پری دی لما دی مس کی سوری چی گو رہی ماتا تو جنہیں خنی ماتا مو گو رہی بیا ببزتا سو تا جلسہ نکر واو سن لے دا انگریز پالیسی ہوا کہ قوم کو لڑاؤ اور حکومت کرو راشئی خدایا پاک پرو وہ خدایا
सब बताए बच्चे रहता सोलार दिन तक तुम्हारा खातिर आ जाने के अंदर उस हिस्से अजीजानो, कौम को लड़ाओ और हुकूमत करो। राशो चदर तरीकाडो है चिस्तात पाकिस्तान के फिरकावाराना फसाद दपारा 2 करोड़ रुपए द चा पलास तकसीम शवी दी। राशो पता खबर है ना खुलो तो पाकिस्तान के 2 करोड़ रुपए माता गोरई माता 2 करोड़ रुपए द अमरीके द गोरा कब्रिस्तान सरा द सीएडी दफ्तर द दे गवाह दे 2 करोड़ रुपए द चा पलास तकसीम शवी दी चे पाकिस्तान के फिरकावाराना फसाद जोड़ कई चे दे खल को रुख जमुंग नवाउल द आगा चा पलास तकसीम शवी दी चे जेदर तउस नामो आलम तब वे चे दखो पलमन मुंस की द कोर उरान शदात बलाद तासुदा द खार खलक वही करना चाहिए सब बोलते पुख्तन अमक पुख्तन अमक तमाम एतबारों में दा गिरा न दा देना वाखम खदी पर पटो के चेवलाड़ी दा डीला दा जमा जामे दा स्पीता वरवा गुंदवम मान बखी जमा दा पटके स्पीता वर पसर कम मान बखी जमा ईमान और जमा मजहब और जमा दीन नन तो पाकिस्तान के द दौलत और द पैसों शिकार दे राशि से दरतवक है दार से पर रिकॉर्ड दी ब्याज दा मुतालिबा उशवा चिदाद चा पलास के पैसे तकसीम शवी दानिसम वर्तवीनी सहमा सड़े लुई सड़े दे गड़बड़ बपी जूड़ सी और इंटारोगेशन चिकेन ग्राना बशी अगवेल इंटारोगेट को मैना दे द खुराक देर शौकी दे 1 देश वाला न दे 10 देश वाला दे खुराक शौकी दे और 2 रज पेरोटे बंदों तोल हल बहुई तासो ख्याल रख अजीजानो अर्ज में दाओ चित्त पकम्मल के ओसेगी पदे मल्क हुक्मरान द अंग्रेजानों पर कटी राजी नुताता इलाज अवल द मल्क पकार दे चे द मल्क टिकशी द दे कानून टिकशी जबता तो है चे 1 मिनट के दर तशियागान की कोम कना 1 मिनट कभी जमाना सारा कनो जबद सड़ी गई 1 मिनट कभी लिखेगी काबर शिया काबर बस अलग माता है जो काबर चल गए इमाम बाबू सर खुदा का तो टिका हुआ है तो मलेशिया वाला काबर शिया काबिल आ सके 1 मिनट के दर तक को सिर्फ तजमालास के पावर रावाला कादियाने नन स्ताद मल्क कुलाव पंफलेटी चले द कादियानियत तकसीमी की 1 मिनट के दर तक को 1 मिनट जमादीजान अर्ज में हो
चुके द चा पलास के चलो बे गए उसी ने बेवफाई की जिसे जाने वफा समझे। उम्मा का खलक स्ता सर सौदागानी कई कौम बेगामायो के क्या करे हो चे कौम बीजो मेलू दे कौम से शे दे पता न लगी चिदा डब डबे चाहोगा गोलो हो पगड़ी दूसरी दा डबडबी वाला जमा खपल मालिक दे कपड़ा दे चौक दे। देखो गोरे पाकिस्तान की चित्सोक उजगार शी लीडर शी तदे बड़ाबेरी तरफ का यो तानेदार कुछ नौकरें न रिटायर शो पीर शो माँ तो गोरे चशे शो पीर जी तेरे सिर ते सब्ज लीर जी पीर जी तेरे सिर ते सब्ज लीर जी और तेरी शिकल खंजीर पीर मामा संगा चल दे वह उसमें पादावत से उसमें हाथ लेन बांधे खुदा सारा खबर हो उस हाथ लेन पे जने हाथ लेन से तो हाथ लेन अगर डायरेक्ट वायरलेस सिस्टम जो वर्त ख्याल करा देखो गोर दागम से वो सऊना मुरीदान यो मातवी द मुतालिक बख्याल के माली जी खुदा दे खैर चद्राम शो पदगजे जानुविश्तो और दुइश्त गोलाए दे मजगून आवती मालिका गोलाए खो बनी है आसमान तर रसीदली जिक्र जी पीर से अब मारा है ना होती ला स्वाब तले वलदल तय बुजुर्ग दे राजे चोर चोरलू माल्टे माल्टे रावते खोड़ी देर सात पस पीर से रवत मुंगी जी तो देर लेट रवत वेली मां खुदा सरा खबरी कोली ये हालात मुतालिक से खबरी मां तो वस्ता मालिक बेड़ा भी करकश करकश ये मरगर तमी पासी खुदा भी खुबा सदा दागम जरगुना मुरीदान अबता सला पेशावर खार नासर खान इस्लामी केसट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान जनासर खान सरा साथ मिलावीगी और ददीन अलावा दीनी तकारू केसट बहुमता सला ददी दुकाना तरला सके देशी और खुसूसन द उलमाए देवबंद द तकारीरू केसटे यार कसम पुखदे चिदी जनौस रवानी गमा और तरदी यदि सरकारी दरवाजे या बेरस को पूरे जमा आवाज कम चिदा खुदा मां कत्ता सुखी में बंदगान पैदा न करो दागिरा में कल तक कचावी चीज खुदा मां बंदगान पैदा की कचावी चीज पैगंबरिन बंदगान पैदा की कचावी चीज लीडर गए मां मुरीदान पैदा की उस एमक्यूएम लीडर हो दगा देल्ताफ हुसैन शिकलम कतल लका शिशके नहीं पादी रखे शिशके दा से कोई बुताड़ो खालको एमक्यूएम सो द फौज जोड़ करे शेव फौज उरान को बल से पक्यू उस तभी होता है जो कमकलू सबसे पहले फौज जोड़ करी खिडावनावा फौज वरानत आगा अल्ताफ हुसैन उस लंदन तख्ते दले लंदन की जुलूस हुआ तो चिदाद जरगुन खल को कातिल चिदा स्पेद लंदन नबारो बासे नंते स्पे जोड़ जदे मरगरो तवेम चाहे सली बिलंद सातई कम शे की पतेजे तरक्की की पतेजे जावाल होते तुम्हारा खबर पड़ी कम से कि पतेजे तरक्की की अब तेजा जावालम कई नुमा तो वही तेरा सीना तो वड़ा न मल तू भी तो मोटा लेना सीना भी जरा मोटा रखा कर मोम कंजल सरादत
तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए په دې روزه کې چې موږ فیصله وکړو تاسو زموږ ښځې لوڼه کنځئ که نه کنځئ انہیں ملوانے دی بہن انہیں دی رن اے دیگر ملا دی رن پلانے دنگڑے ما یوزل ډیر غصه شم کې سخانی ته جمعات ترا پسې راو خطاو کنځلې راتو زرا پاسې دم په لوډ سپیکر کې مې وي ما وی چې دا ما تم کم کنځلیو کې د دې کنځلو په بدل کې دغه کنځلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځي تاسو وایي چې دیگر ملا په ښځه داسې حکم نو ستاسو په ښځه دومره خره واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه خلاصه شو خبره مونږ سیده لویه دروړه کنځلې کوئ تاسو دې قسمې چې چرته کله کله سوټ یم راوالی په ما یې واچو چا د طایف سنت ادا شي څه شی ادا شي طایف سنت ادا شي څښا لري راوالی دې قصاب خانې نه څښا لري او په ما یې راواچوئ چا د کعبې سنت ادا شي چې ابو جهل په جناب محمد رسول الله غورځوي هغه قرآن تلاوت کیږي تاسو کنځلې کوئ مبارک شو ډېر ښه کار دی کوئ تو تیر آزماؤ هم جگر آزما لیکن دا ټکی مې واورئ چې خدای سره مې دا وعده کړې ده خدای سره چې د پاکستان حکومت به حکومت ګوره زه ڈپٹی کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرٹری تا یا سیکرٹری تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زدی تا نوے دا انتظامیہ دا مشینری دا ہر چالاس کی چراشی کار بکئی دیتا حکومت نوے حکومت زویما وزیر تا گورنر تا وزیر اعظم تا و صدر تا دیتا حکومت ویم سشی تا ویم وزیران دا زمون په خور کې خو ګورئ کنه څومره ښایسته شکلونه دي الله کله کله ډکې وایم او ښځې کچاوي چې بوډا لدی ورکوي هغې خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه چې خسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم مونږ له خدای خسته حکمران نه راکوي د چا پوزې چیتي دي د چا غوږ کوږ دی د چا دا سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او د ګورنر ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چاته خانک لرې کړی خانو مونږ لا د ښایسته حکمران خدای راکوي نه داسې بدقسمته یې بیړم غرقه ښایسته سل درجې حسن په دنیا کې څلور نیم شله درجې حسن یوازې د یوسف علیه السلام یوازې 9 درجې د بی بی حواو او 1 درجه ټولې دنیا ته تقسیم شوه یوسف علیه السلام چې وزیر کېده بادشاہ ته وی چې ما وزیر خوراک جوړ کا وی ولی وستا په وطن قادسالی را روانه ده زه په حسن و جمال خلق ماړه ساتم وزیر اعظم چې وزیر اعظم شو قحط راغی شپږ میاشتې قحط اته ورځې پس د ده په مخ به نقاب پروت و اته ورځې پس به چې نقاب لرې کو خلکو به ورته وکته خلک به بېهوشه شو د ډېر حسن د کتون اته ورځې پس به چې بیا را په اوښ کې شو ده به بیا مخ ورته کولاو کو شپږ میاشتې وږي یوسف علیه السلام په خپل حسن خلک ساتلي ښایسته حکمران چې که په ملک کې شمه غوړي ګران شي شمه سینما ګرانه شي نو چې هغه ته ګورو مړه به م خوشحال نو وروره هېڅ شی مو ښه نه دی که نه هېڅ شی ښه نه
اوس مونږ کله ماته ټلیفون راشي چې جی هلته نشتر پارک کې اوس عبدالرب او د ښار خلکو عبدالرب نشتر څنګه سړی و څومره قابل ترین انسان قابل ترین انسان لائق ترین انسانو او نیک انسانو ما د نږدې نه لیدلی و د هغې پاک سړي نامه یې نن د ډمتوب په کمره ایښې ده که نه دی نشترحال کې د شریفانو ډمخانه ده نو ملک د دې دینۍ سیلاب یوڑو حضرت درخواستی صاحب ہوئے کہ میں نے خواب دیکھا مدینے میں کہ تم یہاں آئے ہو اور پاکستان میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی نن نوجوان طبقہ ټوله تباہ ده سینماګانې دي ویډیو گیم دی بلیټونه دي جواری دي تاشونه دي نن نوجوان طبقه ستا د ملک بیړه تباہ ده روزگار نشتا بی اے ایم اے ایل ایل بی بی اے بی ٹی په جونیئر کلرک پای پسې درخواستونه ګرځي نوکری نشتا هغه شعر رښتیا شو چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری اس با وکیلان بنڈائی تورای خرسائی او بی اے والا با بورائی اچتائی او ایم اے والا با ٹانگے چلے ایڈورٹائزمنٹو کی پہ اخبار کے او وزیران خدایم تباہ و برباد کا دومره سیټونه دي سړي د وړاندې نه اغستي د ډیرو د هزارې نه هلکان ورته راشي 200-300 روپۍ ولګي او ورته وایي چې په امتحان کې فیل شي ایم اے کې نو فیل شوی او د بول چال په امتحان کې فیل شو تاسو خیال راغی یو وزیر ما ته وی په جنازه کې مې ولیدو ما ته ویل چې شل ایس ڈی او گان نے بدل کر شل مال شل دی بدل کړو مالا د چا په خوله دی چې بدل کړ دا هغه نیستی دی غوسه کړه هغه 1 لک روپۍ ایس ڈی او اغستی دی منډۍ لګېدلې ده 3 کسانو نه ځان نه پټېږي 3 کسانو نه دای څه شي دای پیژنئ دا ښځې چې لنګئ دای ډاکټر او مولا دای او ډاکټر دی په ژوند ګوري او مولا دی په نو 3 کسانو نه ځان نه پټېږي ماما پادریو کې یو زمې ما نه ته چرته پټېدی شي او بیا بجلیګر مولا یم دا کرنٹ په نظر نه ښکاري او لاندې دیم کړک وځي درنه بجلیګر مولا دی ته وایي ما ته ستا د ملک ریکارډ معلوم دی ستا د ملک ریکارډ راته معلوم زما عزیزانو ما ته وګورئ ما طبیعت ټیک نه و ستاسو د اخلاص او د مینې برکت و چې دا دومره ساعت مې تقریر وکړی شو الله پاک دې تاسو ډېر عزتمن کړي خدای پاک دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي په لار مونږ روان هغه ماده د قربانۍ دی الله په مونږ کې پیدا کړي او د هغې دشمنان دی خدای تباہ او برباد کړي په کومه لار به ځئ د ګناه شي ته به نه ګورئ دی خوا دا ما ته وګورئ لږ پټ غوندې واورئ پټ غلي شئ غلي شئ غلي خبره ده کینه غلي واورئ غلي قسم په خدای دی چې ستاسو د جلسو د هغوی میټي پلیته کړې ده داسې ځئ میټي پلیته د جاري د پنجاب نه یې سړي راغوښتي څوک ورسره شته نه داسې ځئ